ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته شکریا د واده زلمی ته حاضر وای ته په دې نوي ژوند باندې مبارکباد وایم. الله دې وکړي چې دا ژوند یې ښایسته شي او تقدیرونه ورسره شي ډبل شي. الله دې پسې بختور کړي. ډېر خو بیا وروسته کوسته کې هم راغونډئ خیر خو دعاګویو د هغوی لپاره ستاسو ډېره زیاته مننه. رب نواز بھائی دي ټول راغلي ملګري ستاسو د کلي د خلکو ډېره مننه. ډېر په سنجیدګۍ سره مونږ اورئ. ماحول ماشاءالله رنګ ورکړی دی، استقامت پکې دی. بعضې پروګرامونه داسې چې شور شرابه او ډېر زیات هلې ځلې پکې نو ماشاءالله ډېر زبردست متاثره شوم ستاسو نه. ډېر په طریقه باندې پروګرام ته ناسې او خبرې داسې سیریس مونږ سره ډېرې مزه کوي هم نه. بهرحال ډېره زیاته مننه، ډېره شکریا د ابرار صاحب د هغوی د ټول ټیم د هاتیان واینز چې په نوم باندې د هغوی کوم واینز چینل دی د هغوی د ډایرکټر اظهر صاحب واده دی او بیا هغوی ته چې کوم دی مبارکباد وایم او ابرار صاحب ته چې کوم دی هم دغه پیغام چې خپل کار جاري وساتئ، د خپل علاقې د خپلې خاورې نوم روښانه کړي، د خپلو پښتنو دپاره خدمات وکړي. واینز زه د واینز باره کې دوه درې خبرې کول غواړم چې ته مې نه دي کړي. زما چې کوم کنسپټ دی د واینز باره کې عالمان وایي د خلکو په مخونو خندا راوستل دا بهتر خبره ده. یقینا زمونږ کار زمونږ چې څومره واینز ممبرز دي څومره ملګري دي د هغوی ټول عمر دپاره یو هڅه وي یو کوشش وي چې د خلکو په مخونو باندې خنداګانې راشي. چونکې وخت داسې دی چې ډېر زیات تکلیفات او ډېر ټینشنونه ډېرې مسلې دي. هر سړي ته د خپل عمر او د خپل روزګار مطابق د هر سړي ټینشن دی. بیا زمونږ دغه ملګري څه کوشش کوي په دغه دومره تکلیفاتو کې په دومره ټینشنو کې د چا په مخ باندې خندا راوستل په هغې سره سره د معاشرې عکاسي کول. همیشه دپاره د واینز چې څومره ټیم دي څومره ملګري دي کوشش یې کړی دی د خلکو په مخونو یې خنداګانې هم راوستي خو د هغې سره سره به په خپل ویډیو کې یو پیغام هم لري د معاشرې عکاسي کوي. هر هغه کار رامخې ته کوي کوم چې نیګیټیویټي په هغې کې کوشش کوو چې په هغې کې مثبت داسې خبرې راشي زموږ د خلکو ذهنونه بدل شي. د واینز چې څومره ملګري دي ټولو ته چې کوم دی بیا زه ډېر زیات مبارکباد وایم. ډېر ښه سټپ دی، ښه قدم دی، اپریشیټ کوم. ماشاءالله څومره ملګري دي په خپل ځای باندې ښه کار کوي. د هر سړي خپل کردار دی، خپل کوشش دی او په هره ویډیو کې څه نه څه یو مقصد وي یو میسیج وي. مونږ هم پی کې واینز الحمدلله په دې خبره باندې ډېر زیات فخر کوم، ډېر زیات خوشحاله یم. د پی کې واینز همیشه دپاره یو کوشش دی د خلکو په مخونو خندا راوستل، د خلکو زړونه خوشحالول، د هغې سره سره داسې کردار کول چې هغه سړی هغه خپل فیملی سره کتی شي. الحمدلله په دې خبره ډېر زیات خوشحاله یم. د فیملی سپورټ دی مونږ پسې ماشومان کتی شي. څومره ملګري دي لا تر اوسه داسې کردار نه دی شوی، داسې حرکت نه دی شوی خو زما ټولو د واینز څومره ملګري دي هغوی ته یو میسیج دی چې همیشه دپاره په خپل ویډیو کې یو میسیج ساتئ. داسې کردار داسې خبره اونه کړی شي چې یاره په هغې باندې زمونږ د واینز زمونږ د پښتنو نوم خراب شي. کوشش مو دا دی چې څه نه څه د خپلو ماشومانو دپاره پکې میسیج وي. زیات تر ینګسټر نن سبا تاسو ته پته د هر ماشوم سره موبایل دی نو کوشش مو دا دی چې سټوډنټانو دپاره پکې څه نه څه میسیج وي. زیاته توجه زیات کوشش مو په تعلیم باندې دی چونکې ماشومان لږ لاین مطلب بدل شوی دی. زیات خلک ټیک ټاک ته اورېدلي دي، څوک یوټیوب ته ډېر زیات فوکس کوي. نو په دې سره سره په دې ویډیو کې کوشش مو دا دی چې د ماشومانو دپاره څه میسیج وي او د فیملی هم زموږ ویډیو کې ګوري. الحمدلله په دې خبره بیا ډېر زیات خوشحالېږم. فیملی مونږ ډېر زیات سپورټ کوي، زموږ خویندې میندې کورونو کې زموږ ویډیوز ګوري، ډېر په شوق یې ګوري. نو همیشه دپاره به یوازې زموږ د پی کې واینز نه د ټولو څومره چې واینز ټیم دي د ټولو به دا کوشش وي د خپلې معاشرې عکاسي څه مثبت خبرې او پازیټیویټي راوستل او څه نه څه میسیج ساتل. امید لرم چې هم همیشه دپاره به همداسې وي. الله دې وکړي زمونږ دا ورورولي همداسې قایم وي او موږ دې په خپل سفر کې به انشاءالله داسې به روان یو. د پښتنو دپاره به کوشش کوو چې داسې ښایسته خبرې خنداګانې راوړو او د پښتنو نوم روښانه کړو. الحمدلله زمونږ داسې ملګري ناستې دي د دوی په وجه باندې زمونږ د سیمې ماشاءالله ډېر زیات نوم چوت شو. ډېر په لږو ورځو کې ډېر په کم وخت کې
کنسپټ د خلکو پیدا شو سوچ د خلکو داسې را ډېر زیات خوشحالېږم یو سړی سوشل میډیا لاین ته راځي پازیټیویټي پکې وي نو په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحاله یم یو پیر بیا چې کوم دی اظهر خان ته د واده مبارکي وایم الله دې ول دا نوی ژوند بختور کړي الله دې ول دا نوی ژوند ښایسته کړي او خبرې خو همیشه دپاره مونږ بنې کړي دي خو چونکې ماحول داسې دی بخښنه به غواړم زمونږ نور ملګري ناستې دي هر ځای کې مذاق هر ځای کې فني هر ځای کې ټوپونه وهل را وهل دا مزه نه کوي هغې دپاره خپل ټیم دی خپله ویډیو یوټیوب کې مونږ هغه ویډیوګانې اپلوډ کوو یو څو سیریس خبرې مې وکړې چې داسې مخکې مې نه دي کړي خو د خپل زړه خیالات هغه مې تاسو سره شریک کړه ډېره زیاته مننه ستاسو د کلي د خلکو یو پیر بیا هم ډېر متاثره شوم پروګرام له مخایس ورکړی دی ابرار دي ته او د هغو نورو ملګرو ته چې کوم دی هم په دې پروګرام را جوړولو ډېر زیات مبارکي وایم تھینک یو سو مچ او اخره کې یو پیغام ورکوم همیشه دپاره زما یو پیغام وي څومره تاسو زما ویډیوز کتلي څومره انټرویوانې زما شوي ما پکې یو میسج ورکړي د مینې محبت او د یو بل د سپورټ هر چرته چې په هر فیلډ کې که په هر مقام یې د یو بل ډېر زیات سپورټ کوئ که چېرې موږ د یو بل ډېر زیات سپورټ کوو د یو بل مرسته کوو انشاءالله ډېره زر به د دې پښتنو به الحمدلله اوس هم نوم دی بیا به مې په یو مقام به یو انشاءالله نو موږ له پکار دي چې د یو بل ډېر زیات سپورټ وکړو د یو بل خپې نه وو یو بل ته په زړونو کې څه نه ساتو حسد نه ساتو نو انشاءالله پښتانه به ډېر مخکې لاړ شي تھینک یو سو مچ ډېره مننه شکریه تبي وکم اجازت دی ډېر مشران پکې ناست دي چې بد وګڼي قاري صاحبان پکې ناست کنګال مونږ کې نو بیگا پکور کی ټول را ټولو ته پکې نوی ما دی وکړل ارمانونه او مینه پتلو راتلو زیاتیږي کله بز در زمینا بس بگو